نستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نزير له ولا وزير له ولا مثل له ولا مثال له ولا جد له ولا ند له ولا جدال له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا وحبيب ربنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين أما بعد حدثنا محمد بن عبيد حدثنا أبان بن إسحاق عن الصباح بن محمد عن مرة الحمداني عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم استحيوا من الله عز وجل حق الحياء قال قلنا يا رسول الله إنا نستحيي والحمد لله قال ليس ذلك ولكن من استحيا من الله حق الحياء فليحفظ الرأس وما حوى وليحفظ البطن وما وعى وليذكر الموت والبلا ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله عز وجل حق الحياء إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الدرود الشريف ويشاء صلى الله عليه وسلم ज़िदमंद मुसलमानों अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम खातमुन नबिय्यीन जोड़ खड़े दे और द कम उच्चतु और आला मकासिद द पारा जे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम रा ले गले दे बहागी की यो अहम और लोई मकसद अहगाद इंसानानु तज़किया कवल यानी इंसानान هغوی ته د خو اخلاقو د اختیارولو تلقین او حکم کول او د بدو او ناکاره اخلاقونه د هغې نه د بچ کېدلو تلقین کول دا د پیغمبر علیه الصلاة والسلام په مقاصدو کې رالېږلو په مقصدونو کې یو لوی مقصد چې انسان هغه د مهذب انساني هغه د خو اخلاق والا انساني وګوره دا کار څومره انبیا چې الله رب العزت را لېږلي دي د ټولو دغه ډیوټي او ټولو دغه کار چې هغه کړی دی چې د انسانانو نه مهذبه انسانان با اخلاق انسانان چې هغه جوړ کړی شي لیکن الله رب العزت پیغمبر علیه الصلاة والسلام د دغه کار د دغه مقصد د هغې د تکمیل او د پوروالي دپاره هغه را لېږلی دی حدیث کی راضی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی بعثت لاتمم مکارم الاخلاق ذرا لے گرے شیما د دې لپاره چې کوم ښه اخلاق اوچت اخلاق دي چې د هغې تکمیل او پوروالی دي د هغه وکړه او بیا یو مؤمن مسلمان د هغه په زندګۍ او په ژوند کې ښه اخلاق محموده او حسنه اختیارول دا څومره لوی اهمیت لري او څومره د انسان نه پکار دي د هغې پته د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د دې حدیث نه لګي چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي ان اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا په مؤمنانو او مسلمانانو کې کامل ایمان والا مکمل ایمان والا مؤمن مسلمان هغه دی چې د هغه اخلاق چې د هغه ښایسته وي
خو اخلاق والا د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمای دا کامل ایمان والا یا احسن اخلاق حسنه خ اخلاق وې دا هغه څه دی چې د هغې د وجې نه انسان ښه اعمال جري نیک کارونه او ښه کارونه هغه په غیر تکلیف او مشقت نه کولی شي او بد کارونه د هغې نه دی په اساني باندې بد کېږي او بیا اخلاق حسنه د هغې ډېر شي شعبې دي رښتیا ویل دروغ نه ویل چغلي نه کول د نورو خلکو سره ښه کول نرم مزاجي اختیارول لیکن په دغه ټولو کې د ټولو نه اوچت او اهم څیز هغه حیا دی لوی خصلت او لوی عادت په دغه اخلاق حسنو کې هغه حیا ده او حیا د انسان هغه فطرتي عادت ده دا الله رب العزت د انسان په فطرت کې پیدا کړی او ګوره کم انسان چې څومره زیات حیادار وي څومره پکې زیاده حیا وي دومره په معاشره کې خلک د تا د عزت په نظر باندې ګوري دومره د عزتمني ځکه حیا وایي د هغې حالت نوم دی چې د ایمان د وجې نه هغه انسان د ناکاره او د بدو کارونو نه د هغه نفرت چې دی هغه پیدا کوي او د هغې د وجې نه انسان د دغې کارونو د هغې نه ځان بچ کوي او بیا حیا زمونږ په دین اسلام کې هغې ته لوی اهمیت چې دی هغه حاصل دی ځکه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې د ایمان سلقاسه او یا شعبې دي د هغې سلقاسه او یا څانګې دي او بیا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي والحیاء شعبة من الایمان حیا دا د ایمان یو اوچته او اهمه شعبه او څانګه ده چې د دې نه بغیر د یو ایمان مسلمان او د مؤمن ایمان چې دی هغه پوره کېدی او کامل کېدی نه شي ځکه حیا دغه څیز دی چې د مؤمن مسلمان د نیک کار په کولو باندې په هغې باندې اماده کوي او د ګناه نه او د بد کار نه د هغې په بچ کولو باندې هم دغه حیا چې دی دا سړی چې دی هغه اماده کوي له دغې وجې نه د نیک کار هم کوي او د ګناه نه د هغې نه ځان هم بچ کوي نو که حقیقت کې موږ او تاسو سوچ وکړو حیا دا د ټولو ګناهونو نه د هغې نه د محفوظ او د بچ کېدو د هغې ذریعه او وسله ده او بې حیایي او د حیا نه خلاصوالی دا د ټولو ګناهونو د هغې لاره او کنجي ده ګوره سیلاب چې راځي په یو علاقه باندې په یو کلي او محله باندې د هغې نه د باچا واحد ذریعه هغې سیلاب ته بند تړلي یو دریاب دی یا یو نهر دی او په هغې کې سیلاب راځي او تا ورته خپل طرف ته بند چې دی هغه وهلی دی ته د دغې سیلاب نه د هغې نه به محفوظ وي خو که دغه بند مات شي یا دغه بند یینو نو دغه سیلاب چې راځي تا به هم بیا د ځان سره وړي کلی او محله او کور او معاشره چې دی هغه به دله ټوله چې د هغه برباد دي نو د ګناهونو کم سیلاب چې هغه را روان دی کم لوی سیلاب د هغې نه د بچاو واحد بن او ذریعه حیات که دغې ګناهونو دې سیلاب ته د حیا بند ته تړلی و ته هم د دغې ګناهونو د سیلاب نه محفوظ دی ستا کور هم د هغې نه محفوظ دی او ستا محله او کلی او معاشره هم د هغې نه محفوظه ده خو که دغه د حیا دغه بند تا مات کو ودېشله او د مین نه دې لرې کو نو بیا د ګناهونو د سیلاب نه نه ته بچ کېدی شي نه دې ستا کور بچ کېدی شي نه محله او کلی او نه د هغې نه معاشره چې د هغه بچ کېدی شي وګوره څومره انبیا چې الله رب العزت رالېږلي دي ترمذي شریف حدیث پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي څومره انبیا چې راغلي دي هغوی ټول خپل امت ته چې کومې خبرې کړي دي کومې هدایت یې کړي دي په هغې کې سرفرست او د ټولو نه لوی خبرې هغه څلور څیزونه ټولو نه اولنی الحیاء حیا دویم تعطر مې عطر او خوشبوی لګول او دریم مسواک وهل او څلورم نکاح او په نکاح کې هغه زندگی د هغه تېرول دا د ټولو انبیاو سنت او خپل امت ته هدایت او هر نبی او پیغمبر چې راغلی هغه په خپل امت باندې دغه کوشش چې دی هغه کړی دی چې زما دا امت زما امتي د الله دغه بنده او انسان دا د حیادار او د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام خاص طور په دې باندې بیا دغه کوشش کړی چې زما هر امتي هر مؤمن او مسلمان دا دې به حیایي د هغوی معاشره چې د هغه د حیا نه ډکوي که نارینه او که زنانه ده خو چې دا د حیاداري او په دې کې د حیایي او حدیث کې راځي عمران بن حسین رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي ان لكل دین خلقا بېشکه د هر یو دین
د هر یو ملت او مذهب د هغې یو خاص عادت او یو خاص صفت یو خاص امتیاز چې هغې باندې هغې ته په نورو امتونو باندې حاصلي په نورو دینونو باندې وخلق الاسلام الحیا لیکن د اسلام زمونږ او ستاسو د دین د هغې دغه امتیازي صفت امتیازي عادت چې هغې ته په نورو دینونو باندې هغه امتیاز او غوروالی حاصل دی هغه حیا دی چې کله د حیا حقیقت کې الله رب العزت مؤمن او مسلمان ته دغه یو کړۍ د اسلام چې د هغه په غاړه کړې ده چې دغه کړۍ د مؤمن مسلمان په غاړه کې وه دی د الله هم تابعدار دی د الله د رسول هم تابعدار دی او د نورو مخلوق سره د هغوی سره ښه کولو او د هغې ته هم تیار دی که دغه د حیا کړۍ انسان د خپلې غاړې نه وباسي دی بیا د الله هم نافرمانه دی د الله د رسول او د الله د دین د هغې هم نافرمانه دی ګوره دنیا او معاشره کې څومره ظلمونه چې کېږي د هغې اصل بنیاد دغې چې د انسان په زړه کې حیا نه یا د انسانانو نه حیا نه یا د الله نه حیا نه څومره ګناهونه او څومره بد کارونه چې کېږي د هغې ټولو جرړه بنیاد چې دی هغه بې حیایي د حیا چې د هغه ختمه کېږي او حدیث کې راځي پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها فرمایي چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي من لم یکن له حیاء فلا دین له په چا کې چې حیا نه وه دغه حیا دغه صفت په ده کې نه و فلا دین له دې دیندار کیدی نشي لکه څومره روجې او نیسي او منځونه کوي او صدقات او خیرات کوي نو حیا پکې نه وه پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي فلا دین له د دین نشته بل روایت کې عایشه رضی الله تعالی عنها فرمایي فلا يدخل الجنه په چا کې چې حیا نه وي دی که ډېر ځان ته دینداره وایي ډېر نفلونه او منځونه او تلاوتونه او ذکرونه کوي وی فلا يدخل الجنه دی به جنت ته نه داخلېږي ورنګ انس بن مالک رضی الله تعالی عنه فرمایي چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي لا ایمان لمن لا حیا له په چا کې چې حیا نه وي د دغې سړي د سره ایمان چې دی هغه نشته او حدیث کې راځي عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنه فرمایي چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایل ان الحیاء والایمان قرناء جميعا حیا او ایمان دا دواړه الله رب العزت د یو بل سره تړلي دي دا دواړه به په یو ځای باندې چې کوم سړي کې ایمان و په ده کې به حیا هم وي په کوم سړي کې ایمان نه و په ده کې به حیا نه وي او بیا پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي فاذا رفع احدهما رفع الاخر په دې دواړو کې چې یو پورته کړی شو دا بل د هغې سره خود به خود په خپله باندې ختمېږي د یو سړي نه ایمان لاړ د ده نه حیا هم لاړ او چې د یو سړي نه حیا لاړه پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي د ده نه ایمان هم شي او بیا څنګه د پیغمبر علیه الصلاة والسلام بل حدیث کې د هغې تفسیر کړی دی عبدالله بن عمر رضی الله عنه بل روایت دی پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي چې کله الله رب العزت د یو انسان او د یو بنده د هلاکت اراده وفرمایي چې الله رب العزت دغه انسان او بنده چې د هلاک نزع منه الحیاء او الله رب العزت د هغه نه حیا چې د هغه وباسي د ټولو نه اولنۍ نښه د هلاکت د انسان د هغه دغه ده چې د هغه نه حیا چې د هغه الله رب العزت وباسي دی بې حیا پاتې شي بیا پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي کله چې د ده نه حیا وځي نو لم تلقله الا مقیتا ممقتا چې کله په ده کې حیا پاتې نشي نو دی بغض کوونکی او د نورو خلکو پر نظرونو کې هغه مقبوض پاتې شي دی د خلکو سره بغض کوي خلک د ده سره بغض کوي دغه دویم صفت پکې دغه راشي او چې کله دغه دویم صفت پکې راشي دریم صفت کې راشي الله رب العزت نزعت منه الامانة الله رب العزت د ده نه امانتداري چې د هغه وباسي او چې کله امانتداري دې وځي نو دی د پخپله هم خاین پاتې شي د خلکو په نظرونو کې هم دی بددیانت او خیانتګر چې دی هغه وګرځي خلک به د باندې اعتبار او یقین چې دی هغه بیا نه کوي او چې کله بیا دی خیانتګر پاتې شي پخپله هم خاین شي نو څلورم صفت دی الله فرمایي نزعت منه الرحمة پیغمبر علیه السلام فرمایي د ده نه رحمت چې دی هغه الله رب العزت لري او چې کله دی دغه لرې کړی شي نو دی لاعن او ملعون چې دی هغه پاتې شي پخپله هم لعنتي خلک چې دی هغه پې هم لعنت وایي او چې کله دی پخپله هم لعنتي شي او نور خلک پې هم لعنتي وایي نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي په دغه وخت کې نزعت منه رفقة الاسلام الله رب العزت د ده د غاړې نه د ایمان هغه کړی او دایره چې دی هغه وباسي یعنې دی بې ایمانه چې دی هغه پاتې شي نو د ایمان د وتلو د هغې اولنی بنیاد هغه بې حیایي
چې کله حیا په انسان کې ختمه جانو پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام فرمایي د حیا د وتلو سره د دنه ایمان دې هغه ختميږي او پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام فرمایي ور حیا دې لوي شي دې حدیث کې راځي پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام فرمایي الحیاء لا یأتی الا بخیر حیا نه راوړي د ځان سره مگر خیر او په بل روایت کې دي الحیاء خیر كله حیا سراسر خیر ده په دې کې به خیر چې هغه نشته او یو روایت کې راځي پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام فرمایي ان مما ادرك الناس من كلام النبوة الاولى اذا لم تستحي فاصنع ما شئت چې د اولنی انبیاء د هغوی په خبرو کې یو اهم خبره دا هم وا چې اذا لم تستحي فاصنع ما شئت کله چې ته حیا نه کې حیا د بګي پاتې نشوا نو فاصنع ما شئت سجل بیا غواړي هغه کوه ځکه انسان چې د ښه کار د کولو کوشش کوي د ګناه نه د بچ کېدلو کوشش کوي هغه د دغې وجې نه چې د په زړه کې حیا دا جمله ګوره مختصره جمله ښکارېږي اذا لم تستحي فاصنع ما شئت بل روایت اذا فاتك الحیاء فاصنع ما شئت فافعل ما شئت کله چې ستانه حیا لاړه شي څه چې زړه غواړي هغه بیا کوه لیکن علما فرمایي دا د جوامع الکلیم د پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام نه دي چې وړه جمله لیکن دې کې دنه لوی هر څه چې هغه پراته لوی حرف لوی ایمان دې هغه باندې کې پروت دی چې پیغمبر علیه السلام فرمایي چې کله پتا کې حیا پاتې نشي حیا د نه لاړه فاصنع ما شئت بس چې بیا دې زړه غواړي هغه کوه دا که د انسانانو نافرماني کې او د هغوی سره بد اخلاقي کې د هغوی حقوق نه پوره کړي هغه به هم ته نه پوره کړي د هغې به ستا پروا نه که د الله حقوق نه پوره کړي د الله نافرماني کې به هغې به دې هم پروا نه وي بې پروا به ګرځي ځکه دغه حقوق العباد او حقوق الله دواړه چې ته پوره کړې د هغې لپاره بنیاد چې د هغه حیات وګوره دا جمله اذا لم تستحي فاصنع ما شئت وړه غوندې جمله ده لیکن کله چې انسان دې ته په غور سره سوچ او فکر وکړي دا د انسان زندګي چې د هغه بدل دی زمونږ په دې محدثینو کې یو لوی محدث چې د هغه تېر شوی دی چې د احادیثو لوی خدمت کړی الله وله لویه درجه چې د هغه ورکړې وه عبدالله بن سلمي کعنبي رحمه الله څومره د احادیثو لا لوی کتابونه دي صحاح سته په دې کې اکثر دغه محدثین چې د هغه احادیث چې د هغه نقل کوي دا په حالات زندګۍ کې ذکر کوي چې په ابتدایي زندګۍ کې ډېر یو آزاد انسان او اواره انسان هم ډېر په بدمعاشۍ او په غونډهګردۍ سره زندګي چې د هغې تېروله چې صحیح مخلات نو هغې کول یو جماعت او ټولګی ورسره و غلاګانې او ډاکې چې د هغه به یې کولې شو و یو ورځ په باغ کې ناست ملګري ورسره دي او لګیا دي ټوکې او مسخرې کوي ګپ شپ لګوي او بیا عام طور د خلکو عادت ده چې ټوکې او مسخرې کوي او په دې لاره باندې چې داسې دیندار او یو نیک غوندې سړی تېرېږي نو په هغه پورې هم دا ټوکې او مسخرې په هغې کې هغه هم شاملوي په دې باندې دغه خپل مجلس یې هغه ګرموي دې پلانکي ته وګوره دې داسې کوي دې داسې کوي حالانکه په دغه انسان پورې ټوکې او مسخرې کول دا د خپل ایمان د هغې زیات دی حدیث کې راځي پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام فرمایي چې الله رب العزت په خپله باندې فرمایي من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب چا چې زما د یو دوست سره د هغې سره دشمني وکړه فقد آذنته بالحرب ما هغه ته د جنګ اعلان چې دی هغه کړی دی هغه زما جنګ ته هغې ته تیار شي نو دې هم په دغې باغ کې په یو مجلس کې ناست دي ګپ شپ او ټوکې لګوي په دې کې د دغې وخت یو لوی محدث امام شعبه رحمه الله یو لوی سپینګیره عالم د وخت امام چې دی هغه په لاره باندې په اس باندې یا په بل سوارلۍ باندې تېرېږي د دې هم د ټوکه او د مسخرو په طور باندې دغه عبدالله بن مسلمه کعنبي رحمه الله هغه پاڅېدو منډه یې کړه د هغه د اس کمې واګې چې وي او کومه رسۍ چې وه هغه یې ونیوه او د ټوکه او د مسخرو په طور باندې ورته وایي یا شعبتو حدثني حدیثا اے شعبه ما ته د پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام یو حدیث چې د هغه بیان کړ د استهزاء د ټوکه د مسخرو په طور باندې ورته ته یې بچیا دا د پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام د حدیث د بیانولو طور او طریقه نه ده پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام حدیث د هغې خپل آداب دي خپل اصول دي د هغې به خیال ساتي هله به د پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام حدیث چې دی هغې ته کښېني لیکن دی خو غونډه او بدماش ما ته به په دې ځای باندې حدیث بیانوي اصول او آداب په خپل ځای باندې دي او که نه بیانوي نو تا د خپل انجام هغه به تا ته معلوم شي امام شعبه رحمه الله سوچ وکړو چې دا سړی دې څه کوي نو کېدی شي دی زما بېعزتي وکړي
نو چې دې ستاسو نو وکړه ما د خپل استاد حدیث بیان کړی دی هغه د پلانکینه د خپل استاد او هغه د عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ او هغه د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نه د حدیث هغه نقل کوي روایت کوي چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي اذا لم تستحي فاصنع ما شئت کله چې پتا کې حیا باندې شي حیا د بګی نه فاصنع ما شئت بس ضرورت یې سواړي هغه بیا کوه دغه عبد الله بن مسلمه چې د ټوکو د مسخرو په تور باندې وروته د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دغه کلام او فرمان چې واورید د زړه دنیا کې هغه بدل شو نو سوچ وکړه چې زه دې کومه د ټوکې او مسخرې کومه د الله د دې ولی سره دغه ټوکې او مسخرې کوم دا هم څه دې وجه نه کومه چې په ما کې حیات د هغه نشته دا الله د بندګانو سره د ظلم او زیاتې کوم دا هم څه دغه وجه نه کومه چې په ما کې حیات د هغه نشته یا هغه امام شعبه رحمه الله ته فرمایي خپل لاس سره هغه راکته کې چې ستا په لاس باندې بیعت وکما او زه د ګناهونو د هغې نه توبه چې د هغه وباسم او الله یې زندګي دومره بدله کړه چې څومره د احادیث لوی کتابونه دي ټول د هغه شاګردان چې د هغه الله رب العزت وباسي نو دغه یوه وړه جمله چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي اذا فاتك الحیا فاصنع ما شئت چې کله په دا کې حیا باندې نشي څه چې بیا زړه غواړي هغه کوه ګوره حدیث کې راځي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي الحیاء من الايمان والايمان في الجنه حیا د ایمان حصہ او ایمان د هغه ځای چې هغه جنت دی یعنی حیادار سره دا به جنت ته ځي او بیا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي والبذاء من الجفاء والجفاء في النار بی حیايي دا د ګناه بد کار دی او ګناه او بدی د هغه ځای چې هغه جهنم جنت الله رب العزت د پاک خلقو د پاره د حیادار خلقو د پاره هغه الله جوړ کړی بے حیا سړی او بے حیا ښځه نارینه او که زنانه الله رب العزت د الله د پیغمبر د خولې فرمان دغه دی چې الله رب العزت دغه سړی جنت ته چې دی هغې ته نه بوځي او انس ابن مالک رضی الله عنه فرمایي چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې په کوم شي کې حیا راشي دغه حیا دغې څیز لره هغې له ښایسته کوي مزین کوي او چې کوم شي کې بې حیایي راشي دا هغه بدرنګه کوي په هغې کې عیب چې دی هغه راکړي نو حیا زمونږ د ایمان اهم شعبه ده د هغې نه بغیر ایمان کامل کېدی نه شي او د هغې نه بغیر په ایمان باندې عمل کول چې دا ګرانه ناممکنه دي اوس حیا د چا نه پکار ده د حیا مستحق دی هغه څوک دی ګوره دا خبره یاد ساتئ فطري ډول الله رب العزت په هر انسان کې د حیا ماده چې هغه ښودي هر انسان مؤمن او کافر فطري طور یو د فطرت د انسان بدل شي هغه جدا خبره ده فطري طور الله رب العزت د انسان کې دغه یخودي ده چې د نور خلقو د شرم د وجنه هغه کار چې باغې باندې د نور خلق بد ګوري بد ګڼي د هغې کول د خلقو په مخ کې خوښ نه ګڼي دا نه خوښوي چې زه یو کار وکړم هغې د ما د خلق بد وویل او ما د خلق هغه بد وګڼي یا د شرم د وجنه یا د خپل عزت د هغې د خیال د ساتلو د وجنه لیکن زمونږ دین او شریعت حیا صرف دغې ته نه ده ویلې دا هم حیا ده چې د انسان د انسانانو د مخې نه د مخکې هغه کار ونه کړي چې هغې ته خلک بد ګوري او بد ورته وایي لیکن په دین او شریعت کې حیا صرف دغه نه ده بلکې دین او شریعت مؤمنانو او مسلمانانو ته د هغې پاک د هغې علیم او خبیر ذات نه د شرمېدلو د هغې تلقین کړي هغه ذات چې د هغه نه پټ څه نشته ښکاره دی او که پټ دی حاضر دی او که غایب دی هر څه هغه ته معلوم دی د هغه نه څه پټ شته دی نه دین او اسلام موږ ته تاسو ته دغه وایي چې د دغې الله نه حیا چې دی هغه وکړئ د هغه نه وشرمېږئ او د الله نه د حیا او د شرم تقاضا دا ده چې هر هغه کار دی هغه د الله په نظر کې بدي الله هغه ناخوښه ګڼي او الله په هغې باندې خفه کېږي انسان کې چې د الله نه حیا یي دی به د دغې کار نه د هغې نه ځان بچ کړي خپل اعضا او جوارح او اندامونه هغه به د هر هغې څیز نه لرې ساتي کم چې د الله د حیا او د شرم د هغې خلاف دا د ګوره حدیث کې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام کوم حدیث چې موږ اوله کې بیان کړو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مکمل تفصیل صحابو ته دې بیان کړی عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام یو ورځ صحابو ته فرمایل استحیوا من الله عز وجل حق الحیاء سما صحابو د الله نه څنګه چې د حیا حق دی هغه شان حیا د الله نه وکړي صحابه د هغو حیا په کومه درجه کې وه صحابه عرض کو قال قلنا يا رسول الله انا نستحيي والحمد لله
د الله شکر دی موږ خو د الله نه حیا کوو. پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي لیس ذلک، زما مقصد مراد دغه نه دی تاسو چې کومه حیا وایي. حقیقي حیا د الله نه بسئ، ولکن من استحیا من الله حق الحیاء فلیحفظ الرأس وما طوى. څوک چې په حقیقت کې د الله نه حیا کوي نو هغه د سر او سر چې کوم اندامونه د ځان سره راګیر کړي دي د هغې حفاظت وکړي. وليحفظ البطن وما عوى، د خېټه او کوم اندامونه او اعضاء جوارح چې د خېټې سره دي د هغې حفاظت او خیال دې وساتي. وليذكر الموت والبلاء، او د مرګ او د مرګ نه وروسته خاورې کېدل او ختمېدل هغه دې ځان ته یاد کړي. او بیا د مرګ یادول د آخرت یادول هغه به صحیح. پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي ومن اراد الآخرة ترك زینة الدنیا. څوک چې آخرت غواړي او د آخرت اراده یې دی به د دنیا زیب و زینت د هغې دغه خوشنما او خوشحالي چې د هغه به پرېږدي. وآثر الآخرة على الأولى، آخرت له په دنیا باندې په هغې باندې غوروالې ورکړي. بیا فرمایي فمن فعل ذلك فقد استحیا من الله عز وجل حق الحیاء. چا چې دغه درې کارونه وکړو، سر د هغې سره کم اندامونه د هغې حفاظت وکړو، خېټه د هغې سره کم اندامونه او کم څیزونه دي د هغې حفاظت وکړو، مرګ او آخرت ځان ته یاد کړو، دنیا کې د هغې پرېښوده. پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي په حقیقت کې د الله نه حیا دې راغله. ګوره دغه نه معلومېږي دغه دې حدیث چې د الله نه حیا کول دا د صرف د ژبې او د خولې اقرار نه دی، بلکې عملي طور ټول بدن د الله نه په حیا کې په هغې کې راوستل غواړي. او ګوره د الله نه به حیا د انسان په زړه کې او د انسان په وجود کې راځي څنګه؟ نو علما فرمایي ګوره د الله نعمتونه دي هغه خپل ځان ته مخې ته کړي. د الله نعمتونه دي انسان ځان ته مخې ته کړي، خپلې کوتاهیانې او کمزوري ځان ته مخې ته کړي. دغه په منځ کې چې کوم حالت دی دغې ته حیا ویلی کړي چې الله په ما باندې دا نعمت کړی، الله ما له ښکلی وجود را کړی، ښکلی شکل او صورت یې را کړی، لاسونه او خپې را کړي دي، بې پیسو یې سترګې او غوږونه را کړي دي، ژبه یې را کړې ده، د هغې سره دماغ او زړه الله را کړي دي. نو دغه ټول اندامونه چې الله را کړي دي په ما کې به شرم او حیا نه وي چې زه دغه یو اندام د الله په خلاف باندې استعمالوم. ور دغه یو نعمت د الله مخې ته کول غواړي. ژبه دا ژبه الله را کړې ده، ښکته کوي پورته کوي الله. او که تاسو وایئ جناب خپل اختیار باندې ډېر انسانان موږ ګورو دغه ژبه یې په خوله کې یي چې الله یې پورته کوي او ښکته کوي نه، د ژبې نه یو لفظ چې هغه نه شي ویستی. بعضې نیړه هم خو الله بیا هغه الفاظ چې هغه نه راوباسي. نو د دغې ژبې د الله د نعمت شکر او حیا دغه د الله نه چې زه په دې ژبه باندې داسې لفظ د خولې نه ونه باسم، داسې خبره د خولې نه ونه باسم چې هغه د الله په هغې باندې خفه کېږي او د الله خوښه نه وي. دغه شان دي سترګې او غوږونه، لاسونه او خپې څومره انعامات د ونې الله کړي دي. نور د دنیا د انعامونه یو نعمت مخې ته کوه او د هغې سره دغه خیال او سوچ په زړه کې راوله چې زه په دې کې د الله خلاف کوم، ما له به د الله نه شرم او حیا نه راشي. چې ما باندې الله دومره احسان کړی دی، دومره عظیم نعمت الله را کړی دی، زه د الله نه شکري کوم. دا خو د بې حیا او د بې شرمۍ خبره ده. او بیا حیا یوازې نارینهو د زنانهو صفت نه دی، په نارینه او زنانو دواړو باندې الله رب العزت دغه صفت چې دی هغه ښودی دی. نارینه به هم حیاداري، مؤمن مسلمان او زنانه دا دواړه به حیاداري. که په مسلمانانو کې حیاداري او حیاناک د دې سره به د الله امداد او نصرت چې دا ملګری، او که بې حیایي او بې حیایي پکې وه د دې نه د الله امداد او نصرت چې دا بیا کټ دي، بیا په مختلفو عذابونو کې به هغې کې مبتلا وي. او ګوره د یاد ساتئ کله چې د بې حیایي سیلاب سیوا شي د هغې سره یوازې یو فرد او یو کور چې دی هغه نه ختمېږي، د هغې سره په ټوله علاقه او معاشره چې دی هغه خرابېږي. ولې د یاد ساتئ. او د مؤمن مسلمان هغه باندې الله دغه ایښودي دي په مونږ او تاسو باندې خصوصي طور د پیغمبر علیه الصلاة والسلام په امت باندې چې د دې کار امر بالمعروف او نهي عن المنکر دی. یو سړی د ګناه کار کوي دی به ورته وایي دا کار مه کوه. د کور مشر په هغه باندې د کور ذمواري، د کلي او د محلې مشر په هغه باندې د کلي ذمواري، د ملک باچا په هغه باندې د ټول ملک ذمواري دي. د هر یو نه به الله تپوس کوي کلکم راع وکلکم مسؤول عن رعیته. دا داسې نه ده ورکه تاسو خیالي چې څوک څه کوي. موږ اکثر دغه وایو د هر سړي خپل قبر او قیامت دی، د هر سړي دی خو ستا قبر او قیامت دی، ته به هم الله ته پیش کوي، ستا نه به هم الله ته تپوس کوي. پلانکي بنده زما دا کار کوو دا منع کړی ولې نه دی؟ نور هغه نه الله د خپل عمل خپله سزا ورکړي. نن د بدقسمتۍ خبرداره چاته د ښې خبرې هغه ویلی نه شي دا کار وکړه او دا مه کوه.
وایي زما خپل اختیار دی خپل مې کور دی چې څه کومه ځان نه به کومه خپل اختیار او خپل لغه چې دی ته دومره نر شي الله ښځه پیدا کړې د ځان نه سړی جوړ کړه الله سړی پیدا کړی بوډای د ځان نه ځوان جوړ کړه ماشوم یې ځان چې دی هغه ځوان کړه غریب یې ځان مالداره کړه خپل اختیار کمزوری دا خو د الله ورکړي دی د الله اختیار چې الله درکړي دی د الله د اختیار دی د الله د مرضۍ مطابق دی د هغې به زندګي تېر که په خپله مرضۍ شي خپله مرضۍ الله کافر له په دنیا کې ورکړې ده خو قیامت کې د هغه هېڅ نشته مؤمن مسلمان چې دا کلمه وي لا اله الا الله محمد رسول الله د ځان د اسلام دغه کړۍ او رسۍ چې په غاړه کې واچوله دی د دې نه بهر ته وتلی نه شي هغه ځکه په سوچ او فکر کې رانولي دا زما خپل اختیار دی او خپله مرضي مې ده چې مسلمانۍ کې داخل البته که دا وایي چې زه مسلمان نه یم د اسلام نه ځان وباسي بیا د خپله مرضي ده که مسلمان یې ځان د امت پیغمبر امتي ګڼي او بیا ګوره دا زموږ دغه دا خوشحالي ده خفګان دی ته زما مخکې هم ویل ګوره په خوشحالۍ کې به هم مسلمان هغه د الله احکامات دي هغه نه پرېږدي په غم کې به هم دی د الله احکامات دي هغه نه پرېږدي د پیغمبر علیه الصلاة والسلام طریقه او بیا یو سنت عمل سړی کوي باقي پسې ګناه کوي دغه ډېره خطرناکه خبره ده ماسپښین تاسو راغلئ سنت یې وکړو 4 رکعته سنت دي بیا یو سړی ولې کې دغه بار ډولکۍ راولي او ډنګ نوم شروع کړي چل دی ماله ماسپښین 4 رکعته سنت وکړو څوک به ورته ښه ووایي د ایمان نه خلاصېږي واده او نکاح کول دا هم د پیغمبر علیه الصلاة والسلام سنت دي څنګه چې د ماسپښین دا 4 رکعته سنت دي دغه شان دي دغه دواړه سنت دي څنګه چې په دې کې ثواب دی دغه رنګې په هغې کې هم ثواب دی نو په دې پسې ډولکۍ نه غږې په هغې پسې ولې ډولکۍ غږې په هغې کې ولې دغه ختمونه چې راغږې دا د کوم مذهب دی او کوم دین دی په دې کې موږ مسلمانان یو چې هغې طرف ته شو موږ بیا چې د نیندوانو په طریقه باندې روان یو او بیا چې چا ته وایي دا غم خو نه دی نو په غم کې خلک ډولکۍ وایي ولې دا غم او خادي یوازې په دغه موت باندې راغلی دا پیغمبر علیه الصلاة والسلام او د صحابو په لکونو مسلمانانو د هغوی باندې دغه غم او خادي نه راغلی غم او خادي بغیر دغه نه کېږي نه او په دغې وږو په میاشت بعد بیا سر ټکو او دا سر د دیوالونو نه درو یو طرف ته په غاړې نیولي بل د بل غاړې نیولي شیطانان موږ په خپله باندې خپل بیا وایي دا بې چا څه کړي قسم په خدای کې دا تاسو په خپله کړي دي ځکه یاد ساتي نه دغې ډنګ ډونګ د دې سره شیطانان او په شیطانان پیریان چې نه په شیطان دا په خپله تاسو مسلط کړي او پخوا به ګوره بهر په دلار کې دا ښځې ګډېږي که نه پیسې به ګډي پیسې مونږ تاسو ورته څه نوم وایو څه ورته وایي خلک ډمې ورته وایي ډمې حالانکې هغه به ځان له پیسې ګډي او زمونږ او ستاسو چې بې پیسو په کورونو کې ګډېږي هغې ته مونږ خوشحالېږو دا کومه پښتو دا کوم غیرت دی تاسو ما ته ووایي چې پردی ګډېږي هغې ته مونږ ډم وایو په بد نظر دا خپله چې ګډه هغې ته راشي هغې ته خوشحالېږو هغې ته لاسونه پړقو دا پښتو غیرت زمونږ چېرته تللي دي او بیا د نامحرمو به مخکې ګډېدل ګوره محرم څوک دی ښه ته معلوم دی پلار دی زوی دی ماما دی تره دی وراره دی خوری دی د دې نه علاوه چې څومره انسانان دي دا ټول نامحرمه دي د ترور دی د ماما زوی د تره زوی لیور او دا هر څه چې دي دا ټول نامحرمه دي د دې سره کېناستل د دې سره ناسته پاسته دا حرامه ده د دې سره وخت تېرول دا قطعا حرام دي کفر دی بلکې څوک حلال ګڼي او بیا دې د ګډېدل او دغه کول دا کومه حیا او کوم غیرت مونږ کې کوم وخت مونږ پاتې یو بیا وایي وخت نه دی مونږ خراب شي مونږ د ځان نه د ایمان حیا هغه حیواني حیا هم به مونږ کې پاتې نه ده نن سبا ګوره د یاد ساتئ یو ایماني حیا ده چې د الله نه انسان حیا کوي یو حیواني او انساني حیا ده چې انسان د انسان نه حیا کوي هغه حیا هم به مونږ کې پاتې نه ده هغه هم زمونږ نه وتې ده او بیا چې د څوک وایي نه هغه مونږ ته بد ښکارېږي دا پلانکې سړی زما بد کړي په الله مې د قسم یې که زمونږ د چا سره په دې کې د زرې برابر پیدا کړي چا سره دشمني ده ګوره ډاکټر که دلته زه کښېنم او هغه شروع کړي چې په پلانکي سړی خواږه چې دی هغه بد راځي د دې شوګر بیماري ده دی به خواږه نه خوري دی به مالګه نه خوري دی به پلانکي شی نه خوري مټایي به نه خوري خواږه نعمتونه دي دا به دی نه خوري یا د پلانکي سړي کې دا چلو په دې کې د تبې بیماري ده په دې کې کینسر دی په دې کې ټي بي دی خلک وایي لکه ډېر ښه ډاکټر دی موږ د زموږ مرضونه چې دی هغه د هغې علاج چې دی هغه موږ ته وکړو حالانکې د هغه تعلق صرف د انسان د دغې شپږ فوټه بدن سره دی که دغه واخري که دغه هغه به خبرو عملونه کې څه به وشي مړ به شي خبر به ختم شي او عالم چې هغه تعالی د هغې عمر د هغې زندګۍ چې د هغې سره حساب چې د هغه نشته د هغې تزیین د لګوي هغه د برابرۍ د هغې دغه نه دښئ چې په دا کې دا برایي وه دا په دې باندې د قبر عذاب دی په دې باندې الله خفه کېږي د الله رسول خفه کېږي په دې باندې سړی جهنم ته غورځی کېږي همیشه جهنمي کېږي په هغې باندې موږ خفه کېږو په هغه د بد نظر ګورو هغه ته بیا په سپکه باندې ګورو ډېره ګوره د افسوس خبره دغه لږ سوچ یې هغه ځان سره پکار دی بیا به ګوره د ملا دغسې په مفتو کې ته نن سبا لاړ شې د ډاکټر سره مشوره کوه
ډاکټر صاحب خلک معاینه کوي صحیح خو زما دا چل دی هغه د پاڼه لیکلو کې 1500 روپۍ فیس راکړه د وکیل سره لاړ شي هغه سره قانوني مشوره وکړه 10,000 او 15,000 روپۍ فیس دې نه ورکړه قسم دې کړل مشوره درکړي یو عالم چې هغه د الله د رضا لپاره لګي ځکه موږ د سپکی موږ د هغه خبره چې د سپک راته کوي د نخکاری چې باغې باندې سینو هغه یو خالص د الله د رضا لپاره لګي غواړي دغه چې زما دارونه مسلمانان چې د الله بندګان دي دا کامیاب شي دې چرته هغه رست افسوس ولګي او هغه افسوس دي چې هغه بیا په کار باندې راځي نو په دې وخت کې ځان سره افسوس وکړي سوچ او فکر وکړي هغه ته موږ چې هغه تیار دي الله اکبر الله دې په حال باندې رحم وکړي والله دې زمونږ نارینه او زنانه ټول هغه حیادار دي هغه جوړ کړي چې په موږ کې د الله نه هم حیاي د انسانانو نه هم حیاي او دغه شرم چې هغه موږ کې پیدا شي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين امين الحمد لله رب العالمين عاقبين والصلاه والسلام على رسوله محمد واله وصحبه اجمعين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا